أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کی بل قانون د جامع دامن مشترک کز الله په نکاح کوما اگر کډیر حسینه ولی نه یوین ځوګه خوشی ایمانداري به جامعه کې عملي وکني نو به کار خراب په نکاح سره ماخله الله یو مشرک زنانه حتی من نظر دی پوری چې ایمان راوړي اهلی کتاب سره نکاح څنګه سورې مائده کې برش د آیت مجمل د آیت تشریح دای سره به جایز ده اگر کوم مفتی شفیع شبلی کلی چې شرط پکې دا چې عیسی رضی الله بچي عزیر رضی الله بچي ونه وي لیکن بعض مولوی ویلي د کودي ورته وایي ما او سره جواز لري د قران د ظاهر نه معلومیږي وجه دا ده چې د خپل شرک له شرک نه وي ارچ عمر رضی الله عنه کراهیت کو عبد ابن عمر په دې مناسبت باندې چې به عام خلک ټول توجه اهل کتاب لکې مؤمن بنه په نکاح کوي مؤمنه زنانه والامتنا لا يبين مؤمنه چې مؤمنه غرد د مشرکینا خیر اسم تبجیل ول مشرک مساجر شتا اې د نکاح جواز به معنا خیر معنا د جواز دیم دنیوي په دې خوشته دي ولو اعجبتكم اگر که تعجب کیا شي تاسو د مشرک دا حسن جمال مال او نسب دنه مو متاثر کېږي وسو خپل خور لور مشرک لور نه وجدا چې اخر ور ل برباد رواني خور به برباد شو لور یو طرف مشرک دی خډیر حسین دی مالدار دی نسبدار بل طرف ان الله یو غلام دی مومن دی بس دی غلام لراشه حدیث مشکات کې راځي چې کله تاسو په خور او لور باندې چا جرګه وکړه داغه دین او اخلاق تاسو له معلومو شي خو بس ورکه الله وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوور منعلو فساد برش نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانه چې سړی په نکاح کې د مال د وجنه د حسن د وجنه نسب د وجنه دین د وجنه دین والا باندې پنجوا ولا تنكحوا الله بنکاح سره مور کوي دا خورین او لورین مشرکان لرا حتا تر دې شي ایمان راوړي ولا عبد المؤمنون الله یا غلام چې مؤمن دا غوري د مشرکنا ولو اعجبكم اگر که تعجب کې شي تاسو دا حسن او جمال و جواب سوال لې مشرک لوري خور لور نو ورکو اول دینه کونه الله یوجد چې داخله ور دعوتي اخور لور بری است متاثر شي سبب کافر شي اولئک داخل خل دعوت الى النار ولرا والله يضل الله خل دعوت جنت او بخنه لره باذنه په امر داغه دلیل په دې چې مؤمن دعوت دا به نه د الله دی ويبين الله بیان آیاتنا للناس دي خلق لعلهم در پاره تذکرون چې نشت والی ورو ساعت بارک الله وشو بلوکم بیان يهود کې عجیب عادت چې کله بر زنانه هي شو نبی جماع سره کولا نبی خوراک او نبی اسکاک نبی سره ځان یوځای کو نفرت به ته کو جدا ځای به جوړ کړو نسوارو کې د شهادت شي نقصان کو زيته ایبو په حالت د هیڅ کې جماع کوله اسلام راغم لویل جماع مکو نو سره بستری کولې شي کټ کو سره پات کېدل خوراک سره کول عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ارچ په حالت د شي کولې شي الا النکاح جما بنش کولې الا ما فوق الازار مگر دلنګ د پاسه به وسړې لاړو کورلا په دې وخت کې زنانه هيزري نور ساندام خو شرط منع کړی د مخ اندام موقت منه شو د نور اندامونه دا پیدا خستري شي خو لیکن امام غزالی لیکي ک صبر وکړه دا ډېر بهتره دی د مؤمن دامنیم ډېر قیمتي ده به په حالت د هیڅ کې شړي جما وکړه رسول الله فرمایي یو دینار یا بنین دینار ورکی اشتری دینار تطبیق اداره کړ زنانه هیڅ اولنی وختونه یو تا جما وکړه نیو دینار او که اخر حالات بینیم اوسه سبول یا رسول الله مونږ دې يهود مخالفت نه کوو چې په حالت د هیڅ کې جما وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم دا مخ تک شو د حسین دومره مخالفت شو د الله حد نه بکیا وړي معنا خوراکم کولای شي اسکاکم کولای شي تاسو را پاتې کېدیم شي یو کټ کې ارڅ سوار جمانه يهودو غو نفرت الله یو مکوي به چې کوم انسان په حالت د هیڅ کې جماع کې علماء د دې نقصان نه ذکر کړي توضیح الاحکام کې د اندام پړشدل
د خجو دې سړي مابین کې نفرت سوزش پیدا کېدل نور نفرت نقصان نم دي خاص کر د بچی باندې غټ اثر کیږي داغه پر سر ويسالونك على عقل تبوش کې انسان مبارک دی حیث کې قل هو اعظم ورته واغه zarar دی یې زیر zarar دی فاتذر النساء ځان جدا کې د کوزنه پر حیث کې سمانه جما مکوي کور سره نور پات کېږي سم مانعات بلی منځ دې کې دې را حتا تر دې چې پاکي شي چې کله پاکي شي نو فتو نرا شهدو اله منه صدا هغه څنګه امرکم الله شکم تاسو الله امر کړي مخک اندام دي کې به اختلاف دي کله هیڅ نه پاک شو غسل نه دی کړی آیا جما جایز ده کنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک د شیخ الاسلام ابن حزم د امام محمد ناصر الدین البانی د دریوالو مسلک دار چې نفس او د شوی کې مز جما جایز ده خو لیکن د دریوالو قول کمزوري دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي دی آیات کې الله دوه غي ذکر کړی دي یو دا معنی وینه بندیدل او بل دغه نور سبه او غسل کول څه مطلب چې کزر دې هیڅ نه پاک شو لا غسل نه کړي خاوند آیل نشدي کېدی نشي تر څو پر چې غسل وکړي نور سبه بستر پکار ده ځکه دوه غي الله ذکر کړی دي وینه بندیدل او دغه نور سبه جما ان الله یقینا الله تعالی منک اذا چا سره توبه وباسي او يحب منک د پاکانو سره ظاهر معنی دواړه پاکي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم سره ولیدو خیر نه جامې وي دې څه اسباب نشي چې دا جامې ومنځي اسره بلاړو ځان پاکي بل سره راغی وخته ګډ وړو ودا وختول نه برابر هغه چې کله برابر کوي ما سره د شیطان په شکل باندې ځان مخامخ کوي معنا دین د اسلام او ظاهري او معنوي دواړه پاکواله مونږ غواړي تهذیب ورسات کې رد بل يهودو شي عادت لرو چې کوم انسان د ورس زنانه د شاره خوانه د مخ کې اندام لراځي داغه د بچي هغه اندامونه بکاږي الله پیره دو کوچ نه دا تاسو فصل لسن چې راځي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری مهاجر چې کله لاله مدینه له مدینه کې زنانه په نکاح کړه انصاری نو دی مهاجر به اراده لرله چې د مخ کې اندام له شاره خوانه راشي هغه یې سم مخالفت ښکارا نبی صلی الله علیه وسلم شکایت وکړي یا رسول الله داخله خود شارکتونه کوي الله یتونه نازل کړ د آیات حاصل دار چې کله د مخ کې اندام نسل راځي چې په کومه طریقه باندې راځي الله وی اسمه مانعات نشته مخ کې وی ورسته په اراره طریقه ذکر دې شړي مثال د شیدل کا بشان دا زمیدار بچدان مثال بشان د پټي د منی مثال بشان د تخم دی کله چې زمیدارو کی په د پټي د هغه سر نو کړه دې سر نو کړه د مزنه ارزنه شروع کی خپل فصل لاټولې الله دا تاسو خپل فصل لې نساءکم الله دا زنان تاسو فصل لې فاتو حرسکم راشد فصل لا ان شئتم سنگم شخوا خلا كيف شئتم سبنوش من اين شئت وقدموا الله مخي ولګي خپل ځانون لرا څه مطلب کله چې الله جما کوي نو شریع اسکار لګ استعمال کوي دې دا معنا د نیک بچی نیت وکا واتقوا الله تعالی نو ویریږي پوه شي انکم یقینا تاسو ملاقاتو کې د الله سره یا ملاقات د خپل عمل سره د تقوا د وجنم شي کړي وبشر المؤمنین الله یسیر اور ایماندار الله ورسره کې بل امر بعض خلکو به قسمونه کول چې قسم په الله موږ دا کار نه کوو الله به زی قسمونه مکوي د نیکي په اړه کوم چې قسم کړي قسم مات کا دروځي ونیسا یا لاس مشکلانو ډوړې او جامې ولا تجعلوا الله مگر زینون د الله حدف لایمانکم دخلوا قسمون لرا هر خبره کې والله د یادې بلکې نه کی وکي وتتقوا الله نو ویریږي وتصلحوا صلح علیک ما بین د خلقو کې یو معنا دا قسمونه مکوي بلکې دا وکي دویم مگر زینون د الله حدف دخلوا قسمون لا چې نیکی نه کوي او تقوا نه کوي او صلح نه کوي چې قسم په الله بدانه کوي دریم حاصل لا چې قسم هم کړی چې موږ بدا کار کوونه الله ودا کارو کې قسم کفاره ور کوي والله سميع الله ورو په یې ساس بنیتونو وسوي درې قسم قسمونه دي یو قسم قسم دار بیره دی والله دغه چې نشته
بل غموس ته تیر شوی زمانہ کې وکړ تا کړي قسم دیو کې مان دې کړي یا دنه دې کړي قسم دیو کې ما کړي احناف کفاره نشتا امام شافعی مولا فرمایي ابو موسی شعرانی دې موي چشتا دې منعقد دي شنده زمانہ کې تقسم وږي زبدا کار نه کوم بیره وږي لس مسکینانو له ډوړې جامه یا درې ورځې روزي پر لبسینه ولي الله حالات راوړي ننشي تاسو الله تعالی بالله باغ به ارادي في ايمانكم شاسو قسمونه کې ولكن يواخذ الله تعالی تاسو نشي بما کسبت قلوبكم فاغ سمانه چې کړي تاسو زړونو الله بخون کې او صبر نه کړي چې قص کړي سازړو زبدانه کوم اند زمانه به قسم په حق او حق باز خلوی ناروا دي غلط را په حق جایز دي څنګه دا خدای الله د نوم قدر دی شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې تقریبا اتیا قسمونه نقل دي حق باندې قسم دا جایز ورسات اوس بل امر دي نویل شي حکم الاله للذین آغا انسانان لا چې اله قسمونه کړی دي من نسائم د خپل زنانو مبارکي تربص معنا انتظار به تیرې څلور میاشتې فإن فاو کرجو کړه فإن الله غفور رحیم الله بقون کې به حرم ربان اله دو قسمه یو لغوی او بل شرعي لغوی اله دی ویل شي یو سره قسم او قسم په الله زما څلور میاشتې کې خپل خجل نږدې کېږم لا کدی کې نږدې شو قسم کفاره ورکا کې نږدې نشوي اراده له طلاق او الله وی طلاق ورواچوا کې اراده له طلاق نه نبی بر قاضي قوار دا طلب کې دي شي چې کزه کوي کنه طلاق وي زم شرعي ده چې انسان وي زما څلور میاشتې کې نږدې کېږم نه کې نږدې شو نو په دې مقام کې دا قسم کفاره کني شي اراده طلاق در به اختیار دی د قاضي مخ له ودرېدل وسلول مشه کې وسړې نږدې شي وین د سره به صورت حالي چا ویل کنه د قسم کړي طلاق او کني کړي به نشته خو لیکن ظاهر دا منه اختیار کم طلاق دی به احناف علماء طلاق باین دی جمهور علماء وایي چې دا رجعي دی امام محمد ناصر الدین البانی فرمایي ارواء الغلیل اتم جل کې چې دا بر قاضي مخ له ودرول شي دله به اختیار دی کم طلاق دا غواړي وان عزم الطلاق الله کده خلق اراده طلاق وکړو قصد فان الله يقينا الله ورو پهره وسوي مطلقي بعیدت تیری مقصد پرې کې دار چې یو خدای طلاق شو په تور کې هیڅ کې طلاق نه شو ځکه هیڅ کې اصل نه پرې دي شړې طبيعت خرابي دویم دا تور ما غتور چې تاسو کې جما نه کړی یو تور به هیڅ تیر شي به بل تور به هیڅ به بل تور به هیڅ تیر شي سبب وجوده کیږي دویم دا چې درې مېش کې انسان خپل خې سره جوړ نشو نو پوه شي چې په دې باندې دا ورانه ده ځکه کله چې معمولی ټکر راشي نو بس طلاق ورواچي درې مېش کې نه جوړېدل دا دلیل دی چې دا زړه نه وران دي بل بده کې د انسان هغه زړی وب معلومیږي چې آیا دا د زړه خاون نه حمل شته وکنه که حملی هغه وخت کې بدا به جدا کیږي چې کله حمل وزيږي ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي په خپل ابو باندې پردې فصل خړوبوي ما د خبر غزا کې دا ویلو هغه زنانه چې طلاق کړي شي وی انتظار به تیری بیان فشن نه په خپل ځان باندې درې هزا یا قرء ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي هه طهر چا ویل دی هیڅ په شرط کې دا چې هغه طهر دی چې کی جمانی کړي ولا يحل ان دي جائز له ان دي سرانو را چې پټ کې ما خلق الله چې الله پیدا کړی دی پر رحمونو کې ان كنا قد ایمان لري په الله او پر رسول سنه څه مطلب کله طلاق شو لیکن د زړه خاون حمل دی دا به خلکو اعلان کوي چې خلکو ما سره حمل دی د شنه چې پر دې بچي بل چا منسوب لیکي الله دومره زور نه وکړ کپه الله قیامت باندې ایمان لري وسه زور خاوند اراده دی وا چې دا کزه بیرته خپل کما سي ساو شو طلاق مې کړ الله بیرته رجوع وکړ کيو طلاق رجوع دو طلاق تجدید نکاح کدري طلاق به بل خاوند سره نکاح کوي او ورسره شي
وبعولتهن الله اذا زنانو خاوندان چې حق ډیر لایق دی په واپس باندې په ذالک بده کې ان ارادو اسلام کا شرط دی چې دوی اراده لري د صلح جوړواله اسنه سبب یې وړاندې شي فعل کې معنا د وشتواله خاوند موچتي وصلا قانون ذکر کوي لکه څنګه چې ستا پر یک زمانه حق الله د قشان دایم دی ولهن اذا زنانو الله مثل الذي بشان دا حق عليهن چې کوم بدوی دی بالمعروف د وس مطابق حتی علماء ذلك لي انسان خپل بدن صفایم کوي د خپل خلی صفایم کوي ځان له کوټه د ډاکټر مسله د نفقې مسله د جامع مسله د مور بلار کړه د وړلو تک را تک دا مسله تربيت دا ټول درې کې په خاون باندې حق نو که زوج تاسو حق راغی زمونږ حق راغی برابر شو کنه که وټون لودريګو کبل مسله کو جواب وللرجال ودي سړول علی ان بده زنانو باندې حق د امامت ته د مشرعي حدیث کې راځي کذب هغه امت به کامیاب نشي چې کذب پای مشرعي کوي بعض علما به لیکي چې دا سندن کمزوري دي لکه امام زاهبي ابن حجر اسقلانی په مقدمه فتح الباری کې لیکلي امام بخاری چې کله روایت د چانو کې دا دلیل دي چې عربي قوي دي ذکر په خپل ایمان دي دیم دای روایت شواهد په نور طریقو مشته دریم دا سړي ته ادم کړی شوی په نور صفاتو والله الله زور حکمتونه والا الطلاق من التطليق لك سلام انا التسليم مرتان دو طریقې یعنی طلاق شروع کو رجوع کا بردر ایک ضلع یا که دو طلاق اور واچو الله تجدید نکاح وکا فامساک یا خو بند کا الله بمعروف په طریقه یا خوش کا به احسان په طریقه احسان سره وکا نه دا کزا کوي او نه بل مسله خوش کا الله وجزي اوس وې دې کزله چې کوم مہر ورکړي هغه ګور الله ته وانه دي انا روا دي ولا يحل الله ان دې جائز لكم تاسو چواله ما دا هغه سنه چې تاسو ورکړي دې زنانه ول شي چې وشي دا الله ته اخلنا تر پر دانا روا دي بالکل الا يخاف مگر که چرته دواړه یې د شقایم بن کی حدود الله د الله بریدونه چاینه به ویل شي خلع کزری خاول لوي چې بس د مال دیواله مال طلاق رک الله ورکه جو طلاق چې ایسه به جدا شي بیره کې ځان لا اقسام دي چې دا بد اخلاقی رچان راغلي د سلو صورتونه علماء لیکلي دي نو فلا جناح الله ونشغنا علیهم مبد دوالو فيما پاتګي چې دا زنانه خیرات کې غیلرا ورکی اوس وې دا د الله احکامات منئ تلک حدود الله دا الله بریدونه تجاوز په مکوئ چا چې تجاوز وکړي د الله د بریدنا فاولائک هم ظالمون هم دوی ظالمان دي وشو سره د کجه بدري طلاق کړه دې سره وکیږي چې شرط پکې دا چې دا کزو بل خاون کوي دې سره جمام کوي هغه به طلاق عدت به تیری کې به بدل راځي خو لیکن دا مطالبه به نه کوي چې دا دومره پیسې واره موقته نکاح هغه سره وکړه رسول الله فرمایي په دې باندې الله لعنت تاسو مستعار لکه سړی خپل وجیله چې له په سوال باندې راولي رسول الله فرمایي دا شی مثال لري ته خپل تبعه طلاق کړه طلاق کني طلاق کړي بس لاړه حدیث کې راځي زنانه ویل یا رسول الله ما خو دې خاون حق نه پوره جامع لاس کونی ولې د شي مسله ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غواړي چې د طلاق کې وي او به تر څو چې تاسو سره جماع کړي نه قطن کیږي نه هم څه غوسه شو سره صحابي عبد الله ابن زبیر چې دغه جما باندې بدنامه ولګولې والله انفسها نفس الادیم یا رسول الله وېزمار په ذات الله قسمی چې کله دې سره جما کوم اې د الله نبی ته شراکا کوم د سندوم لګ سړی سرمن سندې سما ذکر خپل ځان دفاع وکړه محدثین به لري کې دا شکایت زکه وکي چې دی خاون د بل کجنه یو تور بچي وا مجلس کې دې کله شکل دی بچی له وکاته نو ویل کدا ماستر جماو کې سبب از ما بچیم توري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نشي کېدی اوس فتبسم نبی صلی الله علیه وسلم خبر اورېدو سره وخاندل فین طلقها کشر د طلاق کړه دا کزانو فلا تحل نه جایز له دی خاون من بعدو د دین ورسره تر دې چې نکاح کې زوجن غیر د بل خاون سره آیات مجمل لې حدیث نبی تشریح کړي کما خزه چې بغیر د اذن د ول نکاح کې برباد
فین طلقها کدویم خاون طلاق کړه فلا جناح نشته ګناه په دې دواړو باندې چې بل رجوع کی لیکن شرط ورمای نه دي چې بخامخه دا طلاق کی دوی یقینو ان یقیما چې دواړه به درې د الله بریدونه وتلك حدود الله دا الله بریدونه دی الله بیانې لقوم عاقم ليعلمون شيئا لري ورسات بیان دي کې چې خزه کوي خزه کوي نه الله یې پرېدا الله دا کنه پر ټوخي مکوا ملګری ویله خپل زنانه لا چې ته بنسما خزه نه طلاق کوم چې کله د وخت پوره کېږي رجوع وکوم به بر طلاق کوم الله وینا واذا طلقتم النساء شکل مطلق کړي زنانه او به ورسېدل اجلهن وخت مقرر لرا فامسكوهن بندګي به معروف اند شرط برابر یو خوشکی به معروف اند شرط برابر خزه کې نه پرېدا ولا تمسكوا ما نه بندوي هن لا زنانه د پاره د zarar لتعتدوا چې عدت په تیر کوي چې کله وخت پوره کېږي سره جوړ به نشي کله کپړه دی خزه ومن يفعل ذلك چې دا کارو کینو فقط ظلم یقینا د ظلم کو خپل ځان ولا تتخذوا من سيئاتنا د الله وزمن کپ کړی شوی یو سره راغی یا عباس ابن ما خزه طلاق کړی د پسل طلاقونه باندې هغه درې طلاق واقع شو دیونه وی طلاقونه کې تا د الله پر ټوکی کړی دا باز خلک وی کنه یو دوا درې یو د مې درې قانون طلاق کړی نو عمر رسول الله فرمایي وی دي شړي اصل کې د قران پر ملنډ وکړي دا یو دم چې درې طلاق ورغورځي د الله پر ټوکی وکړي طریقه خدا نه ده الله اسما د درې پر ول ټوکی کوي یو دوا درې واسي وګورځي واشکر یاد کې نعمت د الله علیکم تاسو ما انزل الله نازل کړي پتا شو د کتاب او سنت نا حکمت نه مراد سنت د نبی عجیب کتاب دی کې څه فائدې بیان کړي یعزکم الله تاسو واس درکې بری قران او سنت خبره ولا واتقوا الله د الله نه ویریږي پوه شي ان الله بكل شيء عليم الله پر شي باندې پوهه دی پور سال کې بل وکړه کزرات وخت پورا شو الله وی تنگوي ما چې بل خاون سره اراده نکاح کې خوشي کنه سان ورسو چې هغه ځان سره قید کړي را واذا طلقتم النساء الله شکل مطلق کړي چې به ورسېدل اجلهن وخت مقرر لرا متنگوي دا چې په نکاح سره والے ازواجهن نور خاوندانا اذا فاغ ټیم چې دوی راځي وي بینهم په خپل مابین کې بالمعروف د شرط برابر دي کې دوه قول دي یو مراد د ازواج نه هغه خاوند دي چې اند زمانه کې خاوند جوړیږي دله به ویل شي خاوند په اعتبار د ما یقول الیه یې دې مراد اولنې خاوند دي ذالک داتا سواز درکې دي شي به په دې باندې من کان منکم سوچ استاسو ایمان لري په الله والیوم الاخر فرض السنه ذالکم داتا سوما اسکالکم ډیر پاکون کې تاسو لا او اطهر ډیر صفای کون کې اسکا دنیا کې اطهر اخرت کې یا اسکا د زنا نه اطهر د من عقیده بن پاکي عمل نور معنا غان علماء کړی دي الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ځکه الله ویلي کاول خاون سره تعلق خدا به بل خاوند کی زور باندې داغه سره به تیسینا کیږي اوس بیان در ساعت والوالدات بالحکم والوالدات الله اذا من دي په بور کې اولادونه د خپل بچو لرا حولین کاملین وکاله پورا بچي خود نه دي لیکن د مور له توې مقابل کې پیسې आले په بور کوي دوا کاله چا ویل دونیم کله ظاهر د آیت نه معلومیږي دوا کوم چې دونیم راغلی هغه کې اشپک میشه د حمل موده ده احناف علماء د دونیم قایل دي به رضاعت ثابتي کې بلې کې دنه نه اې دې نه اضافه به ثابتي کې کنه بعض علماء چې کې لکه سالم روایت پیش کړي جواب دا چې دا ما واقعي پورې خاص دوا کال نور سره رضاعت نه ثابتيږي ځکه رضاعت هغه په ویل چې د ماشوم د کلمې چيري کی مخکې شي خړلې دي به څومره رضاعت باندې احناف علماء کې یو غړپ حکم بس دا رضای مور شو لیکن بل طرف باندې جمهور علماء یې پنځه غړپا پنځه رضاعت حدیث کې راغلي دي لمن اراد سو شي اراده لري چې پوره کې رضاعت دغه نه مخکې موصول شي وس پلار روي چې دا بچو خو ستاله دا کله جدا شو چونګې ساري بچی نه پي ورکې نو ته بدله خرچه ورکې وعلى المولود له الله دې پلار باندې رزق او رزق دوی دې وکي شو ته نو جامې د وس برابر نډیر الله نډیر کتا نشي مکلف کې نفس نه نفس الله وسع مگر خپل وسه پوره چې داغه وسنه زیات غوړ الله دا خو جرم دي
زنانه د مسله ده وس مور له واده ور کوي zarar بنه ور کوي والدتون الله والده به ولدها په سبب د خپل بچي څنګه چې معلومه کی نو معنا ده مور به zarar ور کوي چې عام زنانه الله سره اخلي دا ورته چې مال به د میاشتې 6000 راکړي دا خو zarar دی دوی مجبور څنګه کا zarar باندې شور کې دی والدې لا عام زنانه الله سره اخلي ته بدله 5000 ور کوي نه دوړو خانه مسلمانونه دي ولا مولود له نه پلار لبي ولدي په بچي ده اوس پلار نشته ما شوم فائدې کیږي بس الله وی وارث دی راشي هغه در مخامخ شي وعلى الوارث الله په دې وارث باندې مشو ذالک بشان دی حکم دی کوم حکم چې مخکې ذکر شو فإن اراده دلته اوس بل حکم بیانوي کزله بالکل د خاون سره زړه تنگ دي یره طلاق لیکم بس ما شوم لپاره نشم ورکوي پریمه د جسم الله وزلته وسوي چې ای زنانه په هغه وخت کې د دې خاون رخصت شاه چې کله دا خو خپل بچی له بل کزه پیدا کړي شو دوه ورکول د پاره وجه دا کته ته جدا شي تا ماشوم دی پلار لپاره دی بل زنانه په پیدا شینه په دې کې به سا ماشوم زیش خیر دی په خوشاله باندې الله یو بل صبر وکي فإن اراده کده دوړ اراده الله د جداواله ډېر په خوشاله باندې منه په خپل مابین کې او په مشوره تشاور معنا مشوره فلا جناح اذ غنان الشاله ما په دې دوړ باندې وإن اردتم الله کې اراده تاسو کړه چې ونسي بلدای اولادکم د خپل بچولا اذ غنا در باندې نشتا څه مطلب ته چې دا بچي خو زماره هغه یاو یره طلاق مې کړې بس الله دې منشا کته دې ماشوم لپاره مور کې استاد سره می تعلق نشه زبل خزر اولم الله یې ګنا نشه دې کې و اذا فاتم چې پورا ورکوي ما ساتهتم بالمعروف د شریعت برابر چې دا کوم شیطان سره کړه دا بوش ورکوي کمال دورته مقرر کړی دی واتقوا الله الله نو ویریږي تقوا څه چې کمې زته ونه کوي پوه شي یقینا الله په هغه عمل چې تاسو کوي بشیر لیدون کړي ورسات الله اوس بل حکم ذکر کوي کزرا خاون ته وپاچ دې کې به څومره وخت څلور میاشتې ولا سورزي څلور میاشتې کې نفس دی هغه بچي جوړيږي الله سورزي به کې ساتو لګيږي که معلومات وشو چې دا رحم مشتمل بری بچي باندې دی محمد له به پرې دی او که څلور میاشتې ولا سورزي هیڅ درک نه لګي نو به شي رد بجاهلانو کله بچای کې زنانه خاون مر شو یو کال به زنانه کوټه کې کېنوله یو کال به غسل هم نکاو جابې به نه بدلولې خوراک او شاک به ماما کوټه کې و ضرورت پوره کول به ماما کوټه کې و به یو کال وستا دیو سرور اوسه پای به زنانه الټا سورا کړ مخ به د سکے یو پچغونه به لاس کې ورکړه شاله به د شي وګرځه ولا مقصد به دا و چې اندر لپاره د کور الله د شي مصیبتون نسات چې به به څو منډ نشي مفسرین لګوي دي زنانه کې به دومره جراثیم و چې کله کله باغ سروي مې دي جراثیم د وجنې استمرش الله دې ایتونه کې راتو کې چې اسلام غو تهذیب دین دی دوی وسوي کنه اسلام یې موږ له حق نه درا کړی چې مکه زاړه مشرکین وي دي زنانه سره کار لري چې یو کالي دې وحشنه بری کوټه کې باندې ساتل او دا جراثیم درکې نه بیا خپل حق په طلب باندې ته پوي دا خو دین دی اسلام دی چې غسل لندا کوي ضرورت دې پوره کوي مړې ژوند دې معنا د مور پلار پختن لمتلی شي عام به پیدي کارون لبنوشي هغه انسانان الله یو چوپاک دې شمن کوم ساسونه پری خود لا سواجن به بینه تربصنا انتظار به تیرې بیان پښین نه بخبرو ځانونو باندې څلور مې شوله سورځي کله چې ورشه دې اجلهن الله دې خپل نیټېلا فلا جناح نشته گناہ علیکم بتاسو فيما باسمانی چې کیف البشن نه بخبرو ځانونو کې بالمعروف بالشرط برابر غلط کار باندې کوي شي بنو چې لازم کونډه ده وزیر څه کوي اوب کوي والله الله تعالی بما تعملون باغ عمل چې تاسو کوي خبردار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه